الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګران اوریدونکو زه بیا سید فواد علي شاه ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. دغه پروګرام کې به تاسو سره چې کوم په پېښور کې کم تاجران دي د هغوی چې کوم بنیادي مسایل دي په هغې باندې به تاسو سره تفصیلي حوالې سره خبرې اترې کوو. په دې وخت موږ پېښور چې کوم جنګي محله ده په هغې کې موجود وو او د هغې موږ سره چې کوم صدر دی د جنګي محلې سلیم الرحمن همدرد صاحب هغې سره به خبرې اترې کوو چې هغوی ته په پېښور کې چې کوم سند سره وابسته دي چې کوم د کاغذ سند دی کوم چې تاجران دي کوم چې بوک سره چې کوم تاجران وابسته دي هغوی ته بنیادي مسایل څه دي او دغه سلیم الرحمن صاحب چې کوم د تاجرانو دغه مسایل دي هغوی ته په کوم نظر باندې ګوري او آیا هغه حکومت نه کوم قسم داسې بنیادي مطالبات کوي چې تاجرانو کوم دغه مسایل دي هغه بنیادي طریقې سره حل شي. سلیم صاحب پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایو. سلیم صاحب مهرباني. سلیم صاحب په جنګي محله دا چې دی یو کاغذ لحاظ سره یا د بکس په لحاظ سره دا یو صنعتي چې کوم اداره ده یو ځای دی دلته کې مختلف هر قسمه کتابونه دي هغه باقاعده چاپ کېږي. تاسو ته بنیادي مسایل دلته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. لاول تاسو ټول کوم ټیم دی دا مشکوري مو تاسو باندې ټیم راکو مسایل خو لکه موږ د ډیر دي زبردوي ما چې د ګرانۍ حوالې سره وزه د خبره کوم دلته تقریبا 3300 لګبګ زموږ پریسونه دي او په هر پریس کې تقریبا لکه 3300 چې کم پریس دی هغه زموږ ممبرز دي. ممبر نه علاوه چې کم ورکرز کار کوي لکه تقریبا 25000 نه ور 30000 پورې زموږ لکه ورکرز دي. ورکر ممبر چې یو ځای کې 30000 کم از کم لګ موجودېږي. زه به دا وایم چې مسایل خو دومره مسایل دي که زه تاسو ټول ورځ کې په دې باندې سره کښېنم هغه نه ختمېږي. نو زه به دا وایم د ګرانۍ حوالې سره زموږ د روزګار چې کوم دی دا په 100% کې که زه ووایم چې 99% وایم چې دا بندي شوی دی نو لکه دا هم لکه کمه ده. د هغې وجه دا ده لکه اوس بجلۍ ته وګورئ چې کوم بیل به مطلب دی چې هلته راتلو 10000 د پریس بیل به راتلو هغه بجلۍ بیل چې کوم اوس 50000 60000 70000 روپۍ هغه بیل راځي. لکه که بجلي ګرانه شي په موږ اثر غورځېږي که پېټرول ګران شي په موږ باندې اثر غورځېږي. د هغې ځکه چې میلونه چې کوم دا په هوا باندې نه چلېږي دا په بجلۍ باندې چلېږي. مټیریل حوالې سره به زه نننۍ خبره تاسو وکړم چې پرون ما چې کوم یو کتاب اغوستی بوکس شو زه د بوکس کار کوم نو کوم کتاب چې ما اغوستی و د بیګانۍ شپه او د نن ورځ کې دومره فرق راغلو چې ما په هغه کتاب کې 14000 روپۍ تاوان هغه د څه وجې چې هغه مطلب د مهنګایۍ حوالې سره چې کوم ځکه هر شی ګران دی بجلي ګرانه شي پېټرول ګران شي اثر داسې لکه موږ باندې غورځېږي او زه یم چې په 100% کې موږ باندې 99% چیزونه مدام کمه ده موږ باندې اثر کوي. سر باقاعده چې کوم جنګي محله ده دا د کتاب صنعت حوالې سره یو بهترین انډسټري ورته موږ وایو. دلته کې باقاعدګۍ سره په صوبې په لحاظ سره دلته هر قسمه هغه کتابونه هم چاپ کېږي او دې سره په زرګونه چې تاسو سره چې کوم واړه تاجران دي هغه دلته تاسو سره کار کوي او په روزګار باندې آیا تاسو چې کوم دا جنګي محله ده حکومت د مطالبې لپاره څومره تاسو زور لرئ چې جنګي محله چې دا دې ته یو صنعتي درجه میلو شي او دې حالت پورې تاسو حکومت سره څومره مذاکرات کړي دي؟ موږ چې کوم دی د تېر حکومت چې زموږ شوکت علي خان چې کوم و پارلماني سیکرټري و هغو سره هم دې زما 2-3 سیشنې ملاقاتونه شوي دي بلکې دا خبرې ورته موږ وړاندې کړې یو موږ دا چې کوم انډسټري د صنعتي زون حوالې سره موږ سره موږ مطلب دی چې خبره کړې وه. بل دا چې موږ دلته د بیل فیډر خبره کړې وه چې موږ ته دې مطلب دا یو صنعتي زون علاقه ده موږ ته بیل فیډر دې منظور شي په دې باندې چې کوم دی موږ دې سره لږه خبرې اترې کړې وي او لکه زه به دا ووایم چې موږ لاړ شو بس هماغه لالیپاپ دی بس هغه مطلب دی چې موږ ته لږه راکړي. دا خبرې موږ سره کړې وې چې یاره موږ دې چیف ټیسټو سره خبرې اترې شوي دي او دا دې باندې دې فیډر باندې مخکې کار شوی دی او انشاءالله تاسو ته به ډېر زر تر زره چې کوم دی دې خپل فیډر مخکې راوړی شي لکه بس هماغه بس جیسے تھے ویسے تھے مطالبې موږ مخکې هم کړي دي. بلاسود قرضو چې کوم دی هم موږ لکه مطالبې کړي چې کوم واړه تاجران دي د واړه تاجرانو حوالې سره چې کوم دی لکه کار ده چې لکه دا انډسټري ده بلاسود قرضې چې کوم دی د دې ملک چې کوم دی که ورکولی تاجر دی که غټ تاجر دی هغه ټیکس ورکوي څوک لږ ورکوي څوک ډېر ورکوي نو په دې ملک باندې دا زه به دا وایم چې تاجران چې کوم دی دا خو د معیشت چې کومه پایه ده
هغه په تاجر باندې روانه ده. نو هغه که موږ د قرضو مطالبه کړې ده هغه هم باندې سامان درآمد نه دی شوی. زه به وایم چې تاجر وروسته د زوال پذیر روان دی. صدر سے بحیثیت تاسو صوبائی جنرل سیکرٹری پاکستان عموماً رائٹ تاسو چې کوم دا ورکوټي تاجر دی څنګه تاسو جنګي مالیې لپاره خپل کوششونه مخې ته راوړئ. د ورکوټي تاجر چې کوم بنیادي هغه ته چې کوم مسایل دي د جنګي مالیې د جنګي مالیې نه بعد په دغه کاروبار سره هغه مسلې دي څومره تاسو حکومت ته دغه مسلې د هغې مخامخ کړي دي او خپل مسایل کې څومره مطلب کامیاب شوي او څومره د حکومت دریځ دی. زه به حکومت حوالې سره به دا وایم زه خو به زه ووایم چې زه انتهایي دې نه ناامیده یم ځکه که زه تاسو ته لږ وروسته لاړ شم 3 کاله 4 کاله وروسته لاړ شم د لاکډاون حوالې سره خبره وکړم چې حکومت ته لکه پته یې د کرونا په فنډ په ځای کې چې کوم دی په کروڑونو یوربونو ډالر دي واغېستلې او هغه ټیم کې چې کوم دی لکه یو 999 مې نومونه ما سره د ریکارډ اوس هم شته دی دا حکومت ته مو وړاندې کړي مطلب دی چې حکومت ما یو پیکیج دی راکړی چې ما پې ستړي کړي دي ما پې هلې ځلې کړي خلک هغه ټیم کې لکه د ولږې د لاسه به زه د څوک مړه نه دي بې حاله وو لکه هغه ما د یو پیکیج حکومت نشي راکولی نو موږ خپلې ستړې کوو هلې ځلې کوو تاجر انتهایي په تکلیف کې دی پریشانه دی انشاءالله وی هر وی تیاره پسې رڼا وي او هر سخته پسې راتلي موږ به حیثیت مشر په سودي څومره تاجران دي خصوصا زمونږ پریس اسوسییشن سره چې کوم چوکیدار تنظیم چې زمونږ کوم دی پرنټر اینډ پبلشر